ځکه خو ما درته ویل چې ګلخانه زه یې نه منم دا څوکیدار غل دی زما فکر د خوشحال دی د فکر د مغل دی ایمان به څنګه تیر کې ته په زیړو ورته ګورې د ستا په کلي کور ستا په عزت یې جوړ غوبل دی او زما فکر خراب دی که د وخت دومره بدرنګ شو چې کړی ګیدړانو په زمرو باندې یرغل دی زما فکر خراب دی که د وخت دومره بدرنګ شوی چې کړی ګیدړانو په زمرو باندې یرغل دی راشه ټوپک کېږده د خپل ورور در باندې وژني په خدای که دا جهاد وي دا ټول ما او تا ته چل دی او چې کوم ملا په چا باندې فتوه د جهاد وروه نن هغه ملا جان هم د هغو د لارې مل دی دا مو د اسلام او د پښتون وطن دښمن دی هم د دې نړولې پېښور دی که کابل دی دا مو د اسلام او د پښتون وطن دښمن دی هم دوی د نړولې پېښور دی که کابل دی او پروا مه کوه حق ته به حق وایې ګیله منه هېڅوک هم نه دی خلاص چې پوره شوی یا جل دی مونږ په کوم ملک یو خدایا مونږ په کوم ریاست کې یو که د مولانا حساب غواړم کافر یمه چې د مولانا حساب غواړم کافر کېږم که د چیف جسټس نه په عدالت کې انصاف غواړم د عدالت توهین دی که د فوجي نه حساب غواړم غدار یمه نو مونږ چاته فریاد وکړو خدایا چیرې لاړ شو دا څو کاله په موږ د غدارې ټپې لګېږي دا څو کاله په موږ باندې څه نه وشول څه نه دي را باندې روان نو موږ چاته فریاد وکړو د چا نه امن وغواړو موږ خو قسم په خدای که دهشتګرد وو نه قسم په خدای موږ غداران یو نو غداران خو تاسو رانه جوړوئ په خپله هغه د حیات پرېغل خبره وایي زموږ دپاره د را د انډیس د پیسو هېڅ ضرورت هم نشته زموږ دپاره د پاکستان د فوج د پاکستان د ادارو دا ظلمونه کافي دي چې د کومې په موږ باندې روان کړي دي مه کوئ زړونه مو سوځي په الله قسم د زړه د درد دا نارې چغې وایو څوک لیوني شوي نه یو نه مو ماغزه خراب دي دومره بېغیرته نه یو قبایل یو تاسو ته مو ښه تاریخونه یاد دي خو مونږ غلطي کړې ده په هغه تاریخونو کې مونږ غلطي کړې ده مونږ په څنګه بې ځایه ځای کې قربانۍ ورکړي دي دا علي وزیر دا محسن داوړ دا د منظور پښتون د هغو نیکونو اولاد دی دا د هغو نیکونو لمسي دي چې په کشمیر کې ستا فوج سلنډر شو ټوپکې کېښودل بلوچ په دې جنګ کې ځان نه اچوو پنجابي په دې جنګ کې ځان نه اچوو او سندي نه اچوو هغه خو هوښیارانو هغه زموږ نیکونه و چې ورغلل د فوج نه یې ټوپک واخیستل چې د کشمیر پورې وطن یې درته صفا کړو راغی نه فلاټ ورکړه نه مدرسه ورکړه نه پیسې ورکړې نه یوه تنخوا ورکړه د هغې باوجود یې څه وکړل کور یې ځینې وران کړه مدرسه یې ځینې لوټې کړه خویندې میندې یې ورته تور سر کړې د هغې په بدله کې دا ورکړل دا د هغه غیرتي نیکونو اولاد دی دا دغه غیرتمندو خلکو لماسي او زامن دي دا منظور دومره بې غیرته دی یا د علي دومره بې غیرته دی یا د محسن داوړ دومره بې غیرته دی د دومره غیرتي نیکه اولاد د دومره غیرتي پلار نیکه اولاد به د انډیا د انډیس نه پیسې وخوري مه کوئ خدای ته وګورئ د خپلو پښتنو ته زه وایم دا په پښتونخوا کې د لاندې پښتانه چې دا په موږ پسې خاندي قسم په خدای وخت چې کله راشي لکه مار به یې ګنډم شونډې وخت چې کله راشي لکه مار به یې ګنډم شونډې چا مو چې د پیغلو په اوربل پورې خندلې دي قسم مې دی په خدای چې د زرې زرې حساب به غواړو درنه قسم په خدای چې غواړو به یې درنه لږ نن په بنو کې تاسو لیدلی وي انشاءالله په بنو کې تاسو ولیدل چې منظور غږ ورباندې وکړ چې په قرآن باندې غږ وکړئ موږ په قرآن هم وعده ده در سره منظور پښتونه په هر میدان ور ودرېږه دا زموږ حقوق وغواړه د دغو ظالمانو نه اوس موږ ته لار پیداره شوې ده وورونو د غفلت خوبونه مه کوئ په یو بل پورې لاس مه مږئ د خدای خاطر وکئ لږ یعنې ولاړ شئ ژوندي شئ بیدار شئ دا صرف د دغو دریو کسانو کار نه دی د محسن داوړ د علي وزیر د عبدالله ننګیال یا د منظور پښتون د دغو کار نه دی دا اوس د ټول پښتون ولس کار دی اوس به ټول پښتون ولس پورې درېږو که موږ او تاسې یې ملاتړ نه وکړو دا خو درې شخصه دي دا به څه وکړي اوس دوی په موږ کې جرأت واچولو چې په موږ پورې ده بس نو موږ څه وکړو موږ خپل سوچ بدل کړو اول زه په کرکټونو پسې سوچ بدل کو په فضل پوسټونو پسې سوچ بدل کو بیا وایو چې یاره پی ټي ایم لکه چې غلی شوی دی وروره ستا سوچ بدل دی ستا په وطن زړه نه دی سوی ستا زړه نه دی زموږ مثال د مزرې دی مزری چې اول په اور کې واچوې وټسېږي داسې لمبې وکړي بیا چې 2 سکنډه تېرېږي بیا ایره وي بیا مزره ایره شي زموږ د مثال هم د مزرې دی چې څوک ظلم را باندې وکړي پیلغال وطن نه راو خو بیا چې 2 ورځې تېرېږي هغه ظلم ویر شوی وي بیا د خلکو په پرېګنډو د خلکو د باسوخ کار کېږو تاسو سوچ وکئ څومره مینه محبت د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاسه راغلی دي کریم افغان
الله دې جنت الفردوس نصیب کړي د هغه په مرګ ټوله پښتونخوا نه لره بره پښتونخوا ټول پرې غمجن وو که افغانستان و که د پاکستان پښتانه ولې قسم دی داسې وخو چې په یو ګاونډ کې به مړی پروت په بل ګاونډ کې به خلکو خادې کولې نن سبا په جنوبي پښتونخوا کې کریم افغان وفات شوی و زمونږ د پی ټي ایم غړی و یعنې پښتون د پښتنو مبارز و یو غیرتي ننګیالی ځوان و په هغه باندې ټول پښتانه غمجن شوي وو وروره دا د دې وجه ده د دې پښتون ژغورنې غورځنګ برکت دی څومره کسان د جیل نه راخلاص شول تاسې یې لږ د فایده وګورئ په چا باندې د پنسې تورونه کټ شوي وو سینونه ورباندې شوي وو هغه کینسل شول د جیلونو نه څومره خلک را آزاد شول د آیات پرې غل رغایي د ټول پښتون کام بریا ده دې ته سوچ وکړئ ورونو قسم دی که پښتون ژغورنې غورځنګ هسې لګیا وي دا د پښتنو د عزت دپاره د پښتنو د خاورې د پښتونخوا کې د امن دپاره د دې دپاره لګیا دی دا صرف موږ د پښتون کم تاریخ هم نه ګڼو دا د هر مظلوم تاریخ دی هر څوک چې ظلم ورباندې شوی وي موږ یې ملاتړ کوو اوس په وزیرستان کې کوم حال بیا روان دی دا څو ورځې دا په مداخلو کې په داتخیلو کې کوم حال روان دی آیا موږ دومره بې غیرته وو موږ د دومره بې غیرته نیکونو لمسي وو لکه د نن سبا چې په موږ باندې روان دي مه کوئ ورونو لږ بیدار شئ لږ دې ته سوچ وکړئ بل هر شی په پی ټي ایم پورې تړاو نه لري زما فیسبوک زما آی ډي ده زما وجود دی دا د دې نه دا مراد نه دی چې زه هر کار کوم بیا به د دې پی ټي ایم مسؤل وي نه نیور دا خبره هم زه درته صفا کوم زه چې د پی ټي ایم په تحریک کې وم د دې په منډه او ترړه کې وم بیا زه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی یم نور خو زما فیسبوک دی زما خپل شخصي کارونه زما هر شی په دې پورې پښتون ژغورنې غورځنګ هېڅ تړاو نه لري زه چې هر کار کوم زه د چا دپاره نه کوم زه د پښتون کام دپاره د خپل ځان دپاره د خپل د عزت د ساتلو په خاطر یې کوم زه په چا احسان نه اړوم نو زه دا لقب ځان ته ورکوم چې زه تکړه سړی یم دا په هر پښتون نن سبا فرض ده په سلیم جعفر پسې خلکو په پرېګنډې کولې چې سلیم جعفر پوسټ کړی و چې حیات پرېغال ته عزت ورکړ ما ته یې نه کوره نه نیور هغه لیکلی و چې دا هسې فیک اکاونټونه دي زه دومره بې غیرته پښتون نه یم چې زه چاته تانه ورکوم ولې زه خو د خپل پښتون کام دپاره لګیا یم زه خو په چا احسان نه اړوم لږ بیدار شئ ملګرو قسم په خدای که داسې وخت رانغی که د پښتنو خویندو میندو ویډیوګانې تاسې په ویسیارونو کې نه ولیدې بیا په ما دا تیار ویښته هم وخورئ که تاسې ونه لیدې خو لږ ټیم پاتې دی په تاسې هېڅوک رحم نه کوي قسم دی هېڅوک نه در باندې دردېږي ټیشو پیپر جوړ شوی دی د پښتون کام نه ټیشو پیپر هر څوک یې استعمالوي مه کوئ نور د خلکو د استعمال نه ځانونه راوبسئ لږ شعور په ځان کې راولئ لږ بیدار شئ لږ خپل حقوق وپېژنئ عزت وپېژنئ دښمن وپېژنئ اول پخوا خو قسمه په پرېګنډو ښکار شوي وو په دې نه پوهېدو چې ښه ډېر دي کابل اوس خو وروره دوست دښمن داسې صفا په میدان درته راغلی دی داسې صفا درته راغلی دی اوس خو د دښمن وینه هر سړی یې ویني په الله قسم چې دا تورمخی دا ریاست د پاکستان ریاست ما په هر ځای کې ویلي دي چې دا زمونږ ریاست نشي کېدلی ولې زمونږ فریاد نه اوري ما ته خپل حقوق خو ته پرېږده ژوند مې نه دی په امن زما د خویندو میندو زما د ترسرو عزتونه نه دي په امن د څه شي ریاست د کوم ریاست د کوم پاکستان خبره زه وکړم یا په داسې ملک ته زه په کومه خوله زنده آباد ووایم په کومه خوله زه د دا ملک ځان وګړی وګڼم خدای دې کړي چې ما په اسرائیلو ورتېر کړي چې بیخي ووایي چې په پاکستان کې به خپه هم نه کېدی خو قسم دی په خپله اوس موږ نه چاته ملک پرېږدو نه چاته خاوره پرېږدو موږ نه بنګالیان یو نه دونه بې غیرته یو دا زموږ د پلار نیکه دا زموږ د اوسنو پلارانو نیکونو دا ټاټوبی دی دا د هغو په وینو آزاد شوی دی په دې ملک کې چې هر چا په موږ پورې خندلي دي په موږ باندې ظلمونه کړي دي د هر شي حساب به د ذرې ځینې غواړو انشاءالله ورحمن خو تاسو لږ بیدار شئ په فیسبوک فضول پوسټونه مه کوئ د دې وخت تېر دی دا د سندرو دا د فضول په پرېګنډو وخت تېر دی لږ د خپل پښتون کام دپاره لږ د خپلو خویندو میندو د عزت په خاطر لږ د هغو ورانو جوماتونو مدرسو په خاطر د
هغې نه خو لږ شرم وکړې چې د قرآن په کتابونو خاورې پرتې دي په جاني خیلو کې ستاسو ومخته قرآنونه وسوځېدل تاسو به په څه شي غیرت کوئ چې نه دې په اسلام غیرت وکړه نه دې په خویندو میندو په عزت غیرت وکړه نه دې په کور غیرت وکړه چې لوټې لوټې یې درته کېښودو نه دې په سکول په مدرسه غیرت وکړه نو دا غیرت به ته کله کوې صرف په دې پورې کې نه چې زما پلار بهادر و زما نیکه بهادر و زه خو پښتون یم مه کوه په دې وخت نه تېرېږي لږ دې خپل ګریوان ته سر ښکته کړه چې زما پلار نیکه زما دپاره څه کړي دي اوس زه د دې راتلونکي نسل دپاره زه څه کوم زما لمسی زمن به څه وایي چې زما دپاره مې نیکه څه کړي دي څه کړي دي بوټ چاټي پالش کړی دی د پنجابي بوټ چاټ یې د فوجي پالش کړی دی بوټ چاټ یې د افسر پالش کړی دی که ټول لعنت په هغه سړي چې څوک په وردي پورې پالش کوي ولې پالش پورې وکړم دا خو زما مزدوران دي دا خو زما چوکیداران دي زما دپاره به ساتنه کوي د باډر نه دا خو ساتنه نه کوي دا خو دننه راځي زما د کور سامان پټوي دا خو دننه راځي زما المارۍ پټوي زما د کوټې ټیارن ګاډر خښتې پټوي مه کوئ خدای ته وګورئ نه بیدار شئ لږ پښتنو لږ مبارزه کوئ په ټویټر باندې په فیسبوک باندې حوصله وکړئ د الټه پلټه خبرو نه ځان وساتئ هېڅکله داسې خبره مه کوئ چې تاسې په قانون په آیین کې په هغې کې مجرم راځئ یا په قانون په آیین کې په هغې کې تاسې غلط راځئ نور په نره مبارزه په حق مبارزه د خپل حق مبارزه قانوني آئیني حق چې کوم دی زمونږ داسې مطالبې دي چې هېڅوک مخ نشي ځینې اړولی عمران خان در سره منلی دي فوج در سره منلی دي د هغه وخت د وزیر اعظم در سره منلی دي هر سړي زمونږ مطالبې منلی دي هر سړي زمونږ فریاد ته غوږ ایښی دی وایي چې او بلکل په حق یې نو زه ولې وبېرېږم د چا څه په دې وبېرېږم په حق خبره باندې په حقیقت خبره باندې د مرګ ولې تاسې خرڅ کړی دی چې د کوم غلی خلک دی نن سبا تاسې مرګ خرڅ کړی دی تاسې په دې یقین نه لرئ چې مرګ یوه ورځ راځي قسم دی راځي مرګ که په بستر وي که په منډه درړه کې وي که په دې ګاډي کې وي ګوره په دې ګاډي کې به ناست وي چې مخ اړوي په تا کې به دا روح ټرت هم نه وي ساه به دې وتلي وي خبر به هم نه وي ځان ته مه کوئ د خپل قوم دپاره د خپل اسلام دپاره د خپل وطن دپاره مبارزه وکړئ چې په دې وطن کې مو امن راشي ګوره داسې وخت به وي چې موږ به په سپینو کالو کې بېغمه راوځو د کورونو نه د هیچا نه به دې بیره نه وي چې یا خدایه چې اوس به څوک په تورو کپړو کې ماته ولاړ وي مخ به یې په توره کپړه کې بند کړی وي وژنې به مې دا پته به یې نه لګي چې د اسمانه راولوېده که د مځکې نه راوختو دا اوس په وزیرستان کې چې د حالات خرابېږي دا حملاور د کوم ځای نه راځي دا یې ور وکرل داسې د جوارو په رقم که دا د کومه راغلل مه کوئ ایرانه خیرانه خبره ده قسم دی چې کوم په ښکاره ظلم چې کوم په ښکاره زیاتی را باندې کوي بیخي یې وای 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 الله مو دې مل شي ملګرو سخت زړه د سړي وسوځي په دې ډیپټي کې وګوره خپل وخت وباسو د خپل ورونو دپاره د خپلو پښتنو د بیدارولو دپاره چې یو بل په درد باندې سره خبر شو انشاءالله الرحمن چې خپله مبارزه به جاري ساتو انشاءالله په لنډ وخت کې به داسې ګام اخلو انشاءالله په لنډ وخت کې به منظور پښتون داسې فیصله کوي چې د ټول پښتون کام به ګټه وي خو داسې فیصله به وي انشاءالله الرحمن چې د ټوله دنیا به ورته ګوته په خوله وي د ټول خلک به ورته حیران وي خو لږ بیدار شئ لږ همت وکئ لږ همت پکار دی انشاءالله چې بریا د مظلومانو ده څنګه چې حیات پرې غل رغا شو څنګه چې سلیم جعفر رها شو انشاءالله الرحمن داسې به مولانا الله هم رغا کیږي داسې به تور به برای چې څومره د پښتنو ځوانان په جیلونو کې بې ګناه بندي شوي دي ټول به رها کیږي انشاءالله الرحمن صرف په موږ او تاسو پورې اړه لري چې لږ بیدار شو لږ همت استقامت استقلال لږ جرأت په ځان کې راولو لږ د ظالمانو په سترګو کې سترګې واچوو دا دومره کام چې ټول په یو ځای ولاړ شي نه در باندې څوک یرغل کولی شي نه در باندې څوک تشدد کولی شي نه دې څوک وژلی شي که داسې لږ کسانو د پېښور په یونیورسټۍ کې څومره ظلم په هغه باندې وکړو په سټوډنټانو باندې په سټوډنټانو زمونږ په سټوډنټ نه دی په قلم پورې پرېږدي نه دی په امن کې پرېږدي نه دی په مدرسه کې پرېږدي نه دی په جومات کې پرېږدي راووځه چې په بېغیرته مرګ مرې چې په بستره کې مرې چې زیړې سترګې دې د بل د بوټ لاندې نیولې وي په ننګ ورسره مړ شه مخامخ ورسره مړ شه په مبارزه کې مړ شه مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وژاړي خپل خواسې ژاړي چې دښمن در پسې وژاړي د خدای خاطر وکړئ ملګرو لږ د خپل وخت د پښتونوالۍ مبارزې ته ورکئ
چې پښتانه وي اسلام دی ګوره پښتونولي اسلام هر شی دا پله پورې تړلی دي په ټوله دنیا نه ډېر غیرت په ټوله دنیا کې ډېر اسلام غیرت په پښتنو کې دی نو دا د اسلام ګټه هم ده د خپل وطن ګټه ده د پښتنو ګټه ده انشاءالله الرحمن د دین د دنیا د هغې او د دغې کامیابي صرف او صرف په دغه لاره کې د نن سبا که عزت دی که عزت غواړئ د منظور پښتون لمن ونیسئ انشاءالله الرحمن چې په دې دنیا په هغه دنیا به کامیاب وئ نور په لوی بخونکي مهربان خدای سپاره مه وایي که د وطن په ننګ شهید شوې که د وطن په ننګ شهید شوې په تار د زلفو به کفن درته ګنډمه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته